بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن به موږ د اردو ګرامر په متعلق یو کلاس اخلو. هغه کلاس تاسو زموږ سره وګورئ نو تاسو به ډیره زیاته شکریه وي. نو موږ شروع کوو सबसे पहले लफ्ज़ से. نو اردو ګرامر سٹارټ کیږي د ټولو نه اول د لفظ نه. نو موږ له لفظ پیژندل پکار دی چې لفظ دی څه شی او د دې اقسام کم دي. نو لفظ چې کم یو شیز د انسان د ژبې نه وځي بس دې ته لفظ وایي. کم شیز چې د انسان د ژبې نه وځي نو دې ته لفظ وایي. دا د لفظ سمپل ډیفینیشن دی چې دا کله موږ زده کړو نو زموږ په ذهن کې به کینی او لفظ به ډایرکټ موږ کیچ کولی شو. نو لفظ چې د انسان د ژبې نه کم یو شیز وځي هغه ته لفظ وایي. اوس د لفظ قسمونه چې لفظ په څو قسمه دی. نو لفظ زموږ سره جنرال په دوه قسمه دی چې یو ته وایي موضوع او بل ته وایي مهمل. لفظ موضوع سمپل دی ته وایي چې کم لفظ ستا د خولې نه وځي او هغه لفظ معنی لري نو دقه لفظ ته زموږ سره وایي لفظ موضوع. او کم لفظ چې ستا د خولې نه وځي او هغه معنی نه لري نو هغه ته وایي لفظ مهمل. مثال عام مثال دا دی لکه موږ وایو منګی ټانګی. نو دا منګی چې دی دا زموږ سره داسې لفظ دی چې نه معنی لري نو دا لفظ موضوع شو. او دا ټانګی چې کم دی نو دا داسې لفظ دی چې زموږ د ژبې نه ووتو خو معنی نه لري نو دا مهمل شو. نو چې کم دې ته موږ سمپل داسې ولیکو چې معنیدار لفظ. او دې ته به داسې ولیکو چې بې معنا لفظ. چې معنی نه لري نو هغه ته مهمل وایو. اوس به دا مهمل موږ په دې ځای باندې پرېږدو ځکه چې د دې څه معنی نشته پیدا یې نشته نو د دې د مخکې د بستو هم څه لار نشته نو دا به موږ په دې ځای پرېږدو. اوس به تېرا شو لفظ موضوع له. د لفظ موضوع به موږ مخکې بوزو په دې باندې به بحث کوو. نو د لفظ موضوع ځان نه دې ته یو بل هم نوم وایي. د لفظ موضوع ته بل نوم وایي کلمه. کلمه چې کله لفظ معنیدار وي نو هغه ته به لفظ موضوع وو. خو دغه موضوع لفظ ته بل نوم کلمه وایي. دا کلمه به ځان له په خپل منځ کې په درې قسمه تقسیم شوې ده چې یو ته وایي اسم، بل ته وایي فعل او بل ته وایي حرف. اوس به موږ د دې هر یو ځان له جدا جدا تقسیم او تعریفات ذکر کوو. خو که ویډیو هم خوښه شوي نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او مخکې د نورو ملګرو سره شیر کړئ. په آینده لیکچر لره زموږ انتظار کوئ.